شروع کوم په نوم د الله چې رحمان او رحیم دې. د رحمان معنا دار چې په دنیا کې رزق ورکوونکی ټول روزي خوران لره، او د رحیم معنا دار چې بخون کې په آخرت کې مؤمنان لره نه کافران لره. دوستا د خلیدا ترجمه او نه کاجبه ترجمه. په دنیا کې رزق هر چاله ورکي، مطلب چې رحمت عام دی دا دنیا ته، او په آخرت کې بخون کې مؤمنان نه کافران لره. هغه رحیم هغه صيغه د فعیل هغه په مداومت او بقا باندې دلالت کوي. د آخرت هغه بخنه د الله تعالی کې خطر رحمتونه دنه مندرج دي. مثلا باندې پوي د رحیم معنا بسنګ او کې بی انتها رحم والا. نو رحیم رحمان بی حد مهربانا، رحیم بی انتها رحم والا. بی انتها شدد رحم نه پاره انتها نه. الکدا دعا لفظین دي، په لفظ کې په دې هيئت کې فرق دی. دا دواړه مشتق ترحم نه دي. رحم څه ته وایي؟ هغه انعطاف قلبي ته وایي چې زړه دی کې یو تاثر راشي، پر قلب کې په دې نفس کې یو تاثر راشي، د چانه متاثر شي چې هغه تقاضا کوي د خیر په چا باندې، هغه تقاضا کوي د خیر او د انعام په چا باندې. داسې انفعال راشي، تعاطف قلبي ته وایي، انعطاف قلبي ته وایي. زړه دی یو طرف ته مایل شي، یعنی داسې یو اثر ستاسو زړه کې راشي چې هغه تقاضا د دې خبرې کوي چې په دې سړي باندې شفقت وکړه، په دې سړي باندې خیر ته ورسوه. تقاضا د انعام او د فضل کې بچا باندې دي ته ویل کېږي رحمت. نو ګوره دا خو یو صفت انفعالي دي، بل لا د کیفیت نفسانیه نه ده. الله تعالی صفاتونو کې انفعالي صفت نشته. دا تاسو ویلې مې چرته دا حیولا غواړي، ماده غواړي، او الله تعالی د ظلمات او د حیوانیت نه منزه ده. ځکه د الله تعالی چې صفاتونو د ټول فعلی صفاتونو دي، انفعالي کیفیت نه دي. په دغه کې استعدادات کې دغه نشته. کم کمالات چې وي د الله د پاره ناغه بالفعل موجودي، نو د حیوانیت د مادیت معنا په کې ته نه جوړي. نه انفعالي کیفیت الله تعالی نشته، بل لري کیفیت د نفس نه دي، د جسم د کیفیت نه دي. دا قاضي بيزوي ضابطه اخره. د کوم صفاتو اطلاق په الله تعالی باندې په اعتبار د مبادی سره نه کېږي. مبادی مطلب د اصل معنا په اعتبار سره، نو دغه صفاتو اطلاق په الله تعالی باندې په اعتبار د غایات سره دی. دا ضابطه ده. هغه کله کله یو لغوي کلیه ذکر کی، لغوي کلیه ذکر کی. یہ کلیه خو د لغت په اعتبار سره. نو د کوم صفاتو اطلاق په الله تعالی باندې چې په اعتبار د مبادی سره صحیح نه وي، نه هغه اطلاق په الله تعالی باندې په اعتبار د غایات سره دی. نو د رحمت معنا خو څه شی دی؟ انعطاف قلبي. مثلا باندې پیږي د زړه اعلان یو شیتا ترس کول په یو سړی باندې د رحمت، لیکن هغه څه غواړي؟ تقاضا څه کوي؟ اراده د افضال او د انعام کوي، چې د سره ته فضل او احسان پیو کوي. نو کده رحمت هغه یو د دې لپاره غایه قریب لري چې هغه اراده د افضال او د انعام ده، یو د دې لپاره غایه بعید لري چې خود افضال او انعام ده. نو که اراده واخلې د صفات ذاتیونه بشر رحمان رحیم د صفات ذاتیه کې چې اراده د صفات ذاتیونه ده، اګه خود مفضلون منعم واخلې د صفات فعلیونه بشي افضال او انعام د صفات فعلیونه دي، لکه د اعزاز، د احیاء او د اماتت د دې په شان دي. نو دا رحمان او رحیم معنا څه؟ فضل کوونکې، انعام کوونکې، یا مرید د فضل او د انعام، اراده کوونکې د فضل، اراده کوونکې د انعام. لیکن فضل انعام یو د دنیا نه هر چاته متناول له، یو د آخرت ته چې فقط مؤمنان په مختص دي. فیومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، پاغو باندې یسیر نه، هغه باندې د سختۍ خبره ده، هغه د پاره د سزا مسله ده. او که انعام دي هغه فقط مؤمنان باندې دي. مسله باندې پوهیږي د دې الفاظ مختصر غونې نور بيزاوی کې مخ لراش. دا بسم الله الرحمن الرحیم کې درې نوم د الله تعالی، اسماء خو الله تعالی ګڼ شي دي، نور اسماء ذکر نشو، الله ذکر شو، رحمان ذکر شو، رحیم ذکر شو. دا والی اصل کې چونکه چې با خو د استعانت لپاره موږ د الله نه امداد طلب کو، او په دې درو صفاتونو کې د استعانت علت ته اشاره جوړیږي. ځکه الله معبود برحق، نو کوم ذات چې معبود یې هغه د خپل عابد سره امداد کوي. نو موږ طلب امداد کو په نوم د الله سره چې معبود، چې معبود دې نو خو ځکه دې نه امداد غواړي، ځکه معبود د خپل عابد سره امداد کوي. بل رحمان دې رحمت وسیع دې د چا کې چې لګونی بخلی کنه لکه لګونی بخلی کنه جی هغه چا سره کله تعاون کوي کله نه کوي، نو داغه نه کته امداد طلب کینه هغه بخیل نو نه. وسعت الرحمت ته پکې تا
او یو سات لګون یو 15 منټ سره احسانو کې چې بیا خپل احسان واپس واخلي مداومت پکې ته نه په رحمت کې دوام نه نبيام کار خرابي نو هغه ذات چې داغه وسط رحمت ته رحمت دائم هم دی رحیم دی نو واقع کې په امور کې په دشواري د امور کې داغه نه امداد هغه څه پکار دي کني دي پکار او په دې علت په دې دریو اسماء کې اشاره راځي چې بسم الله الرحمن الرحیم بل اصل کې بدی کې انسان هغه ادوار ثلاثه ته اشاره ده الکه انسان د کم ځای نه راغی او چرته وځي دې کم ځای نه راغی ته وته چې را د نش نه راغی کنه د عدم نه جوړ شي دی کنه د نش نشته شوی دې کم ځای نه راغی د نش نه راغی ته خو دې غړ سره چرته وځي الکه قیامت طرف ته وځي رفتار خود مسافر مثال دې ګوره الله معنا د خالق دا معلومیږي چې انسان مخکې نو نشو په دمه نشتواله رستو راغله دا نشته اوس په دې منځ کې چاو پاله الرحمن دا د الله تعالی صفت ده معلوم کې الله تعالی نو مخکې باندې ته اشاره ده دا بقا ته اشاره ده رحمان کې هغه بل معات اشاره ده رحیم هغه صفات دي د الله تعالی چې همیشه هم دنیا خو همیشواله نشته معلومیږي چې قیامت ته مخدا نو چونکه دی انسان هغه ادوار ثلاثه په دې کې معلومیږي اپ نور صفات کو خدا نه معلومیږي ځکه مختص به ذکر شو او بسم الله خدا هر فعل خیر په ابتدا کې ویل کېږي نو هر وخت کې بر تخفل احوال ثلاثه معلومیږي چلکه د نشته شی مبقي زما الله تعالی دی او رفتار می قیامت طرف ته رحیم ته کې ته اشاره وې دا ځکه مختص خدي بسم الله الرحمن الرحیم شرمید خدا ترکیب کړی دی چې با جاره شو اسم مجرور مضاف الله مضاف الیه موصوف الرحمن یو صفت الرحیم بل صفت دا موصوف سره صفتین مضاف الیه شه د مضاف او مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور شه د جار سره د مجرور نه چلو شو اوس پورته خبره نشته جار سره د مجرور خراغه کنه جاری مجرور خو مخامخ عامل غوړ متعلق غوړ دا بچا پورې متعلق دی بسم الله الرحمن الرحیم بعد استعانت لپاره یاد وسره د دې متعلق دو قسمه لري یو متعلق اجمالی دی بل متعلق تفصیلی دی یو متعلق اجمالی دی یو متعلق تفصیلی دی متعلق تفصیلی هغه متعین نه دی متعلق تفصیلی دی جاری مجرور دی بسم الله متعین نه دی کم کار چې تکای د هر فعل په ابتدا کې بسم الله ویل کی کنه ویل کی کل امر ذی بال لم یذ فواقع د هر امر خیر په ابتدا کې بده بسم الله وای نو د کوم فعل په ابتدا کې چې بسم الله وای د هغه فعل مشتق متعلق بسم الله وای د هغه فعل مشتق متعلق بسم الله وای کوم فعل لکه واست تلاوت کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم دی معنا څه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اتل القرآن ز تلاوت قرآن شریف می اقرا القرآن دا اقرا ذکر فعل لغه اوس مثلا روټي خوري بسم الله الرحمن الرحیم دی مطلب څه بسم الله الرحمن الرحیم اقرا ادا اكل الخبز یا بسم الله الرحمن الرحیم اشرب الماء اغا چوبس کې دا څه پسې وای کوم فعل په ابتدا کې چې تا بسم الله راوړه د هغه فعل مشتق متعلق ته بسم الله الرحمن الرحیم هغه متعین نه دی ځکه چې کوم فعل هر فعل چې دا هغه مشتق متعلق ته بسم الله دی په خبره پوي تفصیلی متعلق او هر چې اجمالی متعلق د بسم الله اجمالی متعلق د بسم الله هغه دا دی چې توای دا چې زه هر فعل خیر چې کوم هر فعل خیر چې کوم دی فعل خیر پر زم مستقیم په نوم د الله تعالی دا الصاق د فعل خیر سره دا د الله تعالی په نوم سره دی او د هر فعل شر نه چې ځان بچ کوم ځکه چې بسم الله خو د امر زیبال په ابتدا کې راځي د امر شر په ابتدا کې خو بسم الله څوک نه وای نو د هر امر خیر الصاق چې کوم دا په نوم د الله تعالی سره الصاق کوم او د هر فعل شر نه اجتناب هغه په نوم د الله تعالی سره دی نو اجتناب د هر شر نه الصاق د هر خیر فعل د هر خیر دا د الله تعالی د نوم په سره کوم د الله تعالی په نوم سره ز پاره په ملصق کېږم نو الصاق د هر خیر اجتناب د هر شر دا بسم الله الرحمن الرحیم په نوم د الله تعالی سره دی یعنی د الله تعالی د استعانت په د نوم په استعانت سره دی
کفار وبدا کار کو چاغو بسم الله والعزى دا خپل بوتان نه به عبادت او الله تعالی معبود بر حق دی نمنګ د الله تعالی په نوم باندې د الله تعالی نه امداد غواړو چې بسم الله الرحمن الرحیم الساق ته خیر سره د هر خیر سره او اجتناب د هر شر نه د الله تعالی متعلق اجمالی شه مسله باندې پیږي تاسو او د دې متعلق اجمالی په بنیاد باندې مونږ ویو چې مضامین د فاتحه په دې باقي ځکه پراته دي ځکه چې الساق ته خیر سره دا د انعمت علیهم پوری دا ټول خیر دی ام مغضوب علیهم ولضالین شر دی نو د هر شر نه اجتناب او د هر خیر پوری الحاق او الصاق دا د الله تعالی په نوم سره دی نو موږ په باول الصاق کې دا مضامین ټول ځکه مندرج کوو مسله باندې پیږي تاسو او چې په فاتحه الکتاب کې اجمال ټول قران دی نو په فاتحه الکتاب کې د فاتحه الکتاب او بسم الله کې بیا غین په نقطه د با کې په نقطه د با کې ځکه په دې بنیاد باندې دی چې بعد الصاق ته پاره دا او متعلق اجمالی د بسم الله لپاره هم دغه شی دی مسله باندې پیږي تاسو خو لیکن دغه متعلق شرو باسي جاری مجرور د پاره سرګن خو نشته مقدر خو دی خو مقدم دی که مؤخر دی اصل په عامل کې خدای چې مقدم دی وی لیکن اصل کې خبره خدا راغله دا چې دا په مقابله د قول د کفار او د مشرکین کې راغله دا هغه بسم الله والعزاوی نو موحد د الله تعالی په نوم باندې شروع کوي په هر فعل خیر کې او د هر شر نه اجتناب د الله تعالی د نوم په امداد سره دی کوي نو چونکه چې را په مقابله د مشرکین کې راغله دا لفظ نو پدې کې دوه خبرې په پکاریو په هغه باندې رد پکار دي او بل دا چې دا شروع او دا الحاق او دا اجتناب د الله تعالی په نوم پورې ملصق شي نو متعلق په مقدر مؤخر راو باسه مؤخر دی راو باسه سبا وای بسم الله الرحمن الرحیم اشرع بسم الله الرحمن الرحیم الصق بالخير بسم الله اجتنب من الشر خاص په نوم د الله تعالی باندې شروع کوم خاص نو دا علا شروع په دې کتاب کې دا شروع په دې روټي کې دا شروع په دې اوبو کې او د هر خیر سره ملصق کېده زما او د هر شر نه د بچ کېدو طریقه زما د الله تعالی په نوم سره کو نه په نوم د بل چا سره تقدیم ما حق او تاخير مفید د حسرت اختصاصي نو یو خو د دې الساق د الله تعالی د نوم سره راغی اغه دغه فعل خیر یا دغه د شر الساق په دنوم د لا تدعو سره د بوتانو دنو امنګ د الله تعالی د نوم سره د الساق کو او بل پاغو باندې رد کو چې غلطی خبرې کوي تاسو غلطی کوي دا خود الله په نوم باندې فقط ته نه په نوم د غیر الله باندې چې لا توعزات فلان فلان خبره باندې پوي تاسو نو د دې متعلق چې مقدر خو دې ځکه ملفظ کې نشته لیکن مؤخر بشي نو مؤخر کې به یو الساق دا شروع په دې فعل کې ملصق شي او ملحق بشي د الله تعالی د نوم سره تیمون برکت په کې حاصل شي بل برت په مشرکین باندې راشي په دې یو ټکی کې با کله په یو ډز باندې دوه مرغۍ وشته کیږي نه په یو ډز باندې دوه مرغۍ وشته شي مثلا باندې پیږي تاسو نو متعلق په مقدر مؤخر وګرځي بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه به وسنګ وکي خاص پنوم د الله تعالی سره خاص پنوم د الله تعالی سره چې هغه به حد مهربانه به انتها رحم والده شروع کوم ز پس کې وای چې څه کې شروع کوي هغه بشرا له کدل کې تلاوت کې شروع کوم تلاوت کوم خاص پنوم د الله سره په امداد د نوم د الله تعالی سره په دې با کې هغه قاضي بيزوي دوه قول ذکر کړی یا بعد عالی د فرض لکه كتب بالقلم بشان او دا راجح د استعانه سره مسله باندې پیږي تاسو او بل بعد الساق ته فرض لکه مررت بزید نو دا با چې استعانت ته فارشي معنا د الساق په توم پر تر خدا وي غرض دا غبلنا د ذکر دې مطلب بداشي شاسی زما طاقت نشته چې څو بری د الله امداد نه یو نو سلام ور دیوم دا چې څو د الله تعالی امداد نه نو ته کوم کار کول شي اس کار نشو کوله چې بعد استعانت ته فارشي لکه كتب بالقلم باندې نو دا وی غرض د هغه بل معنا چې مجرد الساق ته فارشي مثلا باندې پیږي بسم الله ترجمه بسنګو کې اضافت اسم الله تعالی ته اضافت عام دي خاصه کړه الله تعالی اسما هو ګڼ شي دي اضافت عام دي خاصه کې د لفظ اسم مقحم دي زائد دي اصل کې بالله الرحمن الرحیم دي خو اسم زکه زیاتی شه
دې ته اشاره ده چې ان لله اسماء چې خدای لپاره صفات شه د معتزله په شان دي مونږ نه الله تعالی د پرغه صفات باندې قول نه کوي نو دا اسم په کې محمد خلفار درت په معتزله باندې ذکر شوی دی اسو کو چې دی وجه ذکر شوی چې د بای قسمینه تفریق راشي ک بالله دی ویلې وین سپت لګي چې قسم خوري کنه اسی تیمون د پاره ده نو بعد تیمون د پاره ده یو بعد یمین د پاره ده نو دا پته نه لګي چې را بعد یمین د پاره کنه دا بعد تیمون د پاره ده نو اسم ته کې سره د زیاتی شو خبره باندې پوي تاسو نو دسی بوي چې خاص پنوم د الله سره چې به حد مهربانه به انتها رحم والده شروع کوم ذات بسم الله الرحمن الرحیم کې نو رحمان کې هغه چې د الله تعالی هغه رحمت عام دی الله کې خالق والے معبود والے راغ رحمان کې مسله د رسالت را لزکه دام د الله د تربیت اثر په دنیا کې چې موږ ته رسول الله نه لګي موږ ته قران راونه لګي موږ ته ترغیب ترهیب رانه کې موږ ته احکام رانه وړي نو اسی د رحمت تربیت معنا څه شوله تربیت خو په دې سره کېږي نه په دې کې دی اصول ته اشاره رحیم کې چې رحمتونه همیشه لري نو په دې کې معاد ته اشاره ده ځکه همیشه د رحمتونو خو په آخرت کې رښتیا او اصول ثلاثه اربعه په کې ترانه مسله د توحید رااله مسله په کې د رسالت او صداقت ته قران رااله په کې د مسله د معاد رااله دا مسائل په بسم الله په فاتحه کې راغلي دي او بسم الله کې رااله او د الصاق هغه تحلیه ده یا الصاق خیر سره او اجتناب د الصاق د اجتناب سره د شر نه دا مسله دا ټول په لفظ د با کې رااله دا چې غدو باسي ټول مضامین قرآن په فاتحه کې رااله فاتحه هغه بسم الله کې رااله بسم الله کې په کلمۃ البا کې رااله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم سورة الفاتحة مكية وهي 7 آيات بسم الله الرحمن الرحيم دا تلاوت نه چونکه مخکې اعوذ بالله بسم الله ویل سنت دي اعوذ بالله واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم اراده قرأت وکړي نو د دې دا مضمون چې چاغه توکل په الله تعالی باندې دا خو واجب دي صيغه د امر د وجوب لپاره ده او د الفاظ اعوذ بالله ویل سنت مخکې تلاوت نه او دا الله تعالی باندې امداد طلب کول چې اقرا بسم ربک الذی خلق دا خو وجوب لپاره دی امر نو دا الله تعالی نه امداد غسل قرات کې ټول امور کې دا واجب دی او دا بسم الله الرحمن الرحیم دا لفظ ویل دا سنت مخکې قرات نه اقرا بسم ربک الذی خلق او دا اعوذ بالله چونکه قرآن شریف نه خونه د اتفاقا او بسم الله کې تاسو ماوي چې احناف و قدماء احناف مخکنی و امام مالک رحمت الله علیه دا قرآن حسنه دا ولی هغه بسم الله چې په اوایل د سوراتونو کې یو هغه بسم الله چې سورې نمل نه هغه یقینا د قرآن حسره دا په اوایل د سوراتونو کې چې دا بسم الله دا د فصل بین السور لپاره نازل شوی دا چې یو سورته د بل سورته فصل فرق راوي او دا د قرآن حسنه ده لیکن زمنګ احناف متأخرین او ما سوا دغه نه مالکیو نو ټول په قول کې چې را د کلام الله حصہ ده نو قرآن شریف یو حصہ ده نو څنګه ده د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ مسلک باندې دا قرآن شریف یو آیت ده خو د هر صورت نه جز نه ده دا د قرآن نه جز ده او لکه اوس دا دیش پاری دي دا رسو علماء دا قرآن شریف متجزی کړل 7 منازل پکې مقرر کړی دي او منزلونه دي یا معاشرات پکې تلکل دغه دي دغه دي درې پاری سره وي الله سې ته جوړي یا پنځه دغه دي دا سورش دا حسیری نو تخمیس پکې شي یا تسبیح پکې شي یا تعشیر شي پکې دا حصص مقرر کړی د تلاوت لپاره رکوع پکې جوړه شي د تلاوت لپاره دا حصص مقرر شوی دي ډیر شپاری دي لیکن فاتحه الکتاب په پارو کې داخله نه ده د ډیر شپارو نه ده علی حدر کده رټو قرآن شریف متن دی ګویا دا
فاری نشانه چې لګول د الف لام میم نه پورته لګول او حالانکه چر د الف لام میم نه مخکره نو دغه رنګ بسم الله دا د قران شریف حصہ ده خو لیکن دیو صورت نه جز نه ده د هر صورت په ابتدا کې روایت ده او شوافی په نظام د هر صورت نه جز ده هر صورت کې دا روایت ده لکه فبأي آلاء ربكما تكذبان دا یو آیات مقرر په سورۃ رحمان کې راغلی دی نو دا صورت دا آیت هر ځکه چې راشي مستقل آیت د سورۃ رحمان نه دغه رنګ بسم الله الرحمن الرحیم هر صورت په ابتدا کې راشي دا دغه صورت نه یو جز دی او د احناف په باندې دا چې ذکر شوی دا نو ټول قران شریف کې یو آیت دی دا هغه په باندې سوال لسپاس سل آیت دی یا جال لسپاس سل آیت دی لکه فبأي آلاء ربكما تكذبان چې څو ځله راغلي هغه عمر آیاتونه دي په سورې رحمان کې دغه رنګ بسم الله الرحمن الرحیم چې په دې سورۃ په قران شریف کې راغلي دغه عمر جو آیاتونه دي دا د هر سورۃ نه یو حصہ ده بسم الله د سورې فاتحه نه هغه یو حصہ اتفاقا شوافی وي او په نور سوراتونو کې داغو دوه قول دي محکمه ته وي او دا ځان له دوه دلایل ذکر کړي قاضی بیزاوی د دې لپاره دلایل دا غوړو طرف نه ذکر کړی او زمونږ د پاروم دلایل چې دا یو صورت نه جز نه ده مشکات کې هغه روایت ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي قسمت الصلاۃ بیني و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سال دا صلات الله کی تعبیر د فاتحه الکتاب نه ده فاتحه الکتاب یعنی دا الحمد سورۃ الله تعالی فرمایي چې ما زما د بنده ترمن زره دا دوه حصے دي نو صحیح حصہ زما د بنده او صحیح حصہ زما ده یعنی په صحیح حصہ کې د الله ثنا صفت ده په صحیح حصہ کې د بنده تر طرف نو سوال دي نو دا ګویل چې بیني او بین عبدین نصفین دي بیني او بین عبدین نصفین دي زما د بنده ترمن دوه حصے شو بسم الله الرحمن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم نے شروع کړی ده نو دا ایاک نعبدو پوری ودا الله تعالی فرمایي چې لازمه حصہ دي کې صرف د الله تعالی ثنا صفت دي او ایاک نعبدو و ایاک نستعين دا زما د بنده ترمنځ شریک را ځکه چې بنده زما نه سوال کوي او زما د الله تعالی د عبادت اقرار کوي بنده نو الله تعالی معبود شو مستعان شو بنده عبادت کون کې شه الله تعالی او پورته فقط د بنده رزق پورته بیا فقط سوال لچې اهدنا الصراط المستقيم نو دغه روایت کې چراغلی دي نو شروع چې شی ناغه کې د الحمد نه شروع شری بسم الله په کې نه دراغلی دا حدیث قدسی دی چې پیغمبر علیہ السلام په الله تعالی باندې حواله ورکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایلی دی حدیث الهی حدیث قدسی وایي نو دا پته ولګي چې بسم الله د الحمد نه جز نه دا کوي نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ذکر کړي الله تعالی به دې ذکر کړي لکه دا په اتفاق ته علما سره سورہ کوثر درې آیات ده او حالانکه چې بسم الله سرټل کې بیا خودري نه جوړیږي نو معلومی کې دا صورت نه جوړ نه ده او په حدیث کې دا راځي چې سورہ تبارک المفضل دا ډیر شایعه ده حدیث کې راغلی ده چې په قران شریف کې یو صورت ته چې ډیر شایعه ده او دا قاری د پاره با د عذاب د قبر نه دغه وګرځي ناجیو ګرځي منجیبو ګرځي د سورۃ ناجیه او توی دا ده څه کسره د عذاب القبر نه خلاصي دا هر شپه چې صحیفه تبارک الذی وای نو الله تعالی د عذاب القبر نه محفوظ ساتي سورۃ ناجیه او توی نجات ورکی سړی ته او په اتفاق باندې حدیث کې راغلی چې را دیر شیا ته چې بسم الله سره هوټل کې بیا دیر نه جوړیږي بیا یو دیر جوړیږي بعد تقدیر نور هم دلایل دي شته موږ دا سورۃ نجوز نه ده د فصل بین السور د پار نازله کړي ده الله تعالی دې ټول قران شریف کې اگر کوم مقرر ذکر شوی ده خو دې یو آیات او شافعی د سورې فاتحه نه ټول وی چې را جوز ده په نور سوراتونو کې داغو دوه قول دي بسم الله الرحمن الرحیم دا یو د الفاظ تشریح ده هغه تبرون فی الجمله اخرى چې باید الصاق ته پاره ده یا بعد استعانت ته پاره ده استعانت ته پاره چې شجاعت غوړه ده چې استعين بسم الله الرحمن الرحیم دا الله په نوم سره مدد طلب کوم فسکی په یا حال چې کوم فعل سره شروع کړي دا غي په ابتدا کې بسم الله سره ذکر کړي یا زهر فعل خیر چې کوم د هر فعل شر نه اجتناب کوم دا متعلق اجمالی
د هر فعل خیر چې زه کوم او د هر فعل شر نه چې زه اجتناب کوم دا په امداد د نوم د الله تعالی سره دی چې رحمان او رحیم دی. نو الساق د خیر سره اجتناب د شر نه دا د الله تعالی په امداد سره کی. دا په دې فاتحه الکتاب کې غیر الموضوع پورې خیر ذکر شوی دی، موضوع علیهم دلالت دا شر ذکر شوی دی. مطلب د شر نزان بچ کول او د خیر سره ملصق کېدل او الحاق دا د الله تعالی په پدې باقي الساق د چا سره راغې د خیر سره او اجتناب پکې د شر نه راغې. نو دا په لفظ د باقي کوه لکه چې د سوره فاتحه اجمالی مضامین په لفظ د باقي راغله او سوره فاتحه خود ټول قران شریف اجمال له نو با اجمال له اجمال سره ټول اجمال له لفظ د باشه دا متویل لفظ دبا دا اسم ټکی راغله. تاسو هم چې قاضي بدایي دي کې او علمی کلام مسله ذکر کړل چې اسم عین مسمانه کې غیر دې مسمانه دي ذوی کې براشته او د دې صرفي تحقیق کړل چې اسم اصل کې اسم دې کا اصل کې سیمون دې بسران کوفان او اختلاف دي دي کې یا لفظ مقحم دې زایتی شوی دې بسم الله اصل کې بالله دې خو لفظ اسم ذکر زیاتی شعر چې اشاره شې دي خبرې د پاره چې الله د پاره اسماء او صفات شته معتزله باندې رد راشي یا د دی وجې چې د بای قسمینه تفریق راشي ځکه چې بالله دی ویلې نو پته نه لګی چې د بای قسمیره او کنه بعد تیمون د تبرک لپاره ده او اسم اضافت الله ته اسم دا اضافت عام خاص ذکر اسماء د الله تعالی ډیر دي او دا خو خاص ذکر شې نه اضافت عام خاص راغله ورمو توی چې اسم د الله دی دا عالمی شخص دی یعنی عالم دی نوم دی لپاره د هغه ذات چې هغه ذات واجب الوجود دی مستجمی د ټولو کمالات لپاره دی منزه د ټولو عیوب نه دی او کوم چیزونه چې امارات د امکان او د حدوث داغې نه پاک دی علامی د امکان د حدوث داغې نه پاک دی نو د هر قسم عیب نه د امارات د حدوث د علامات د امکان نه منزه دی پاک دی. دا غزات مشخصه نوم دی لکه زید زمانوم دی عمر ستانوم دی بکر ستانوم دی عبدالله ستانوم دی عبدالرحمن ستانوم دی دیس الله ده غزات واجب الوجود د پر علم دی دا ده غزات واجب الوجود د پر کته چې ذات واجب الوجود خو مفهوم کلی دی نو څنګه عالم شي ذات الواجب الوجود ذات صفت په مقابل کې راځي قائم بذاته هغه ذات دی قائم بنفسه ذات دی نو هغه ذات چې هغه واجب الوجود دی دا خو مفهومات کلیه دي. واجب الوجود مطلب چې وجودي ضروری دی عدم پیچری ناراضي نو مخکې به عدمي نرسو نوس یو وجودي تقاضا د عین ذات تک دا حکما و چې عین دی وجود عین دی د ذات سره په یعنی مطلب د حیثیت د معنا چې کوم هغه د الله تعالی د ذات نه غیر نه ده نو واجب الوجود دا هو مفهوم کلی شذات و المستجمع لجميع صفات الكماليه والمنزه عن جميع العيوب والنقصانات دا ټول مفهومات کلی دي څنګه عالم چې په آزاد مفهوم لکه اوس انسان څه ته وي حیوان ناطق ته وي انسان کلی دی نه واده مثلا باندې کوئی حیوان څه ته وي جسم نام حساس متحرك بالاراده وذا مفهوم کلی د پر حیوان وزن ناطق ستوي مدرک الکلیات او دا اوس کلی دي یو فصل بل جنس دا اوس کلیات دي ټول نو چې دا د غزات واجب الدخل مفهومات کلی دي څنګه شخص عالم شخص نو اصل کې دا نه چې د دې هغه مدلول مشخص دي ذات مشخصه دي خدای هغه نه تعبیر مون په دې مفهومات کلی سره کو ځکه دا هغه ادراک تزاد په خپل د نفس ذات ادراک نه کیږي مگر کیږي په واسطه د صفات سره هغه ذات چې مدرک ګرځي یعنی معلومیږي نو په صفات سره به معلومیږي لکه اوس ما تا یو بلینو زمونږ د ذات مشخصه من حيث انه مشخص شواله د جسم په لحاظ سره لیدل کیږي یا یو مفهوم شخصي وي هغه موږ ذهن کې راوستي شو نو هغه مشخص ذات تبارک تعالی هغه ذهن کې نه حاصلېږي دغه ادراک نه کیږي لیدل کیږي نه ادراک نه کیږي مگر ادراک چې کیږي په واسطه صفات سره وکړي مسله باندې پیږي تاسو ای برتر از قیاس و خیال از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هر چی گفتند شنیدیم و خواندیم دا د الله تعالی ذات لا يحد ولا يتصور
تصور بالکنها بکنهی د الله تعالی نه کیږي چې عین حقیقت ذهن کې راشي دا نشي راتلی دا ادراک نه بهر دی او لکه په عالم محسوس کې مشاهد کې د نور دا جرم دی نو د نور دا جرم موږ په سترګو نه وینو ذکر د دین مخ شعاع دي چې هغه سترګو باندې چې اولېږي نو سترګې باندې خړواله راوړي نو عین هغه ذات ته دغه چې کوم ځای نه لیدي چې په عالم مشاهد کې په عالم ناسود کې دغه مثال دی نو دغه رنګ ذات تبارک تعالی دان کېږي نه لیدي کېږي ادراک کې نه راځي بلکې چې هغه مدرک کړي نو په واسطه صفات سره وکي نو هغه صفات خاص صفات هغه دار چې الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكماليه المنزه عن جميع العيوب والنقصانات نو دا اصل کې دا صفات په درجه د موضوع کې نه دي داخل دا صفات په درجه مفهومات کلیه چې موږ تعبیر کوو دا په درجه د موضوع له کې نه دي داخل دا په درجه د تعبیر کې نه پدې سره کو موضوع له فقط غزات مشخصه ده نو عالم دي ته چې موضع الشین بعینه اسم عالمی دي ته وایي کنه دا ول شعر لپاره د غزات مشخصه خو تعبیر چې کېږي نه بل صورت له تعبیر نشته نو تعبیر چې نه کېږي نه پدې مفهومات کلیه سره کېږي دا مفهومات کلیه په درجه د موضوع له کې داخل نه دي خدا تعبیر دي د هغه موضوع له نه مسله باندې پیږي ځکه بل صورت یې تعبیر نشته نو دا اسم د الله عالم شخص شه نو دا خو ځکه مقدم کیږي مقدم دی چې یو خو اسم ذات دی ذات په صفات مقدمي بل درجه د موصوف ته موصوف په صفات باندې مقدم بسم الله کې وفسی رحمان دی رحیم دی نو اصل کې امام راجح رحمت الله علیه دا اعتراض کړی دی چې پر رحمان کې مبالغه د رحیم نه ځکه چې زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی چې څومره حروف زیات وي نو هغه رنګ هغه معنا زیاتې نو چې رحمان کې حروف زیات شو د رحیم نه نو بیا خو د قیاس تقاضا ده چې طریقې د ادنان اعلی ته کېږي بیا خو رحیم مخکې کول پکارو رحمان د سکول پکارو چې رحیم کې د رحمان په شانتي مبالغه ځکه نشي چې حروف کم دي په قیاس سره رحمان ته نو مسله اصل کې دا ده چې یو خو تقدیم د رحمان پر رحیم باندې دی وجنه شوی چې دې چې عموم دی ځکه چې رحمان مطلب دا چې دا رحمت عام دی مختص په یو کس او عام مقدم په خاص باندې ویني او اصل کې دا مسله ده چې د رحمان تعلق دی د رحمتونو د دنیا سره او د رحیم تعلق دی د رحمتونو د آخرت سره نو چونکه چې د الله تعالی احسانات رحمتونو د دنیا مقدم دي پر رحمتونو د آخرت باندې نبی رحمان مخکې کول پکارو چې هغه نفس نمبر ته نظر وکړي او هغه دا وجه ذکر کړی دا چې یو اسم د الله دی یو اسم د رحیم دی یو اسم د رحمان دی نو د الله اطلاق یقینا په بل چانه کېږي ځکه دا